نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. په نن درس قرآن کې د 14مې سپارې خلاصه بیانېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله جل جلاله دا خبره بیانوي وای قرآن کریم د حفاظت ذمہواری د ما خپل اخیسته ده. قرآن کریم را نازل کړی ما ده او د دو د حفاظت ذمہواری د ما خپل اخیسته ده. د قرآن کریم نه علاوه نور چې څومره آسماني کتابونه دي د هغو د حفاظت ذمہواری ما نه ده اخیسته. د وجه نه د قرآن کریم الفاظ او معنی دا بالکل صحیح سلامت دي، محفوظ دي، چا تبدیلی نه تب راوسته او د قیامت پورې به د قرآن کریم الفاظ او معانی دا بالکل محفوظ وي. خو قرآن کریم نه علاوه نور آسمانی کتابونه چې څومره دي د هغو الفاظ او معانی دا محفوظ نه دي. بیا الله تعالی مخکې د آدم علیه السلام د تخلیق ولا خبره بیان کړې ده. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. او ما حضرت آدم علیه السلام په خپل قدرت باندې جوړ کو. بیا مې حضرت آدم علیه السلام جسم ته روح ور واچو. بیا مې شیطان ته وویل چې ته حضرت آدم علیه السلام ته سجده ولګوه. بیا د غرور وکړو، تکبر وکړو، انکار یې وکړو چې زه د دې اور نه پیدا کړی یم، دی د خاورې نه پیدا کړی. بیا زه څرنګه ته سجده وکړم، زه خو اعلی یم، دی ادنا ده. بهرحال بیا د شیطان دعا الله تعالی دا قبوله کړله چې دی به د قیامته پورې دی بالکل ژوندی وي. او الله تعالی دا خبره بیان کړې ده وایي ته خپل طاقت استعمالوه چې څوک ګمراه کولی شي ګمراه کوی، خو کوم چې متقین دي، نیک خلق دي، هغه ته کله هم نشي ګمراه کولی. بیا داسې مخکې د الله تعالی د شیطان څخه کوم بد انجام ده هغه هم الله تعالی بیان کړی ده. بیا الله تعالی د اصحاب حجر دا واقعه بیان کړی ده. د حضرت صالح علیه السلام چې کوم قوم یغو د فرمایشي معجزاتو مطالبه کوله چې ته که د غره نه یو بلار به اوښه را پیدا کړي، موږ به د تا اطاعت کوو، د تا خبره به منو. بهرحال هغه وخت دوی مړه کړله. بیا انکار وکړ. بیا الله تعالی یو عذاب پرې راوسته، دومره سخت اواز عذاب و چې د اواز د وجې نه دوی ټول نیست و نابود شول، ختم شول. بیا الله تعالی دا خبره بیان کړې ده ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ای پیغمبره ما تا ته یو داسې صورت تر کړی دی چې هغه بار بار ویل کېږي. د هغه نه مراد سوره فاتحه ده او دا ته قرآن عظیم هم وایي ځکه چې دا د پوره قرآن کریم خلاصه ده. په ټول قرآن کریم کې چې کوم اهم بحث او اهم مضمون بیان شوی ده، مثلا توحید، رسالت، قیامت، احکامات، د منلو او د نه منلو، دا شپږ قسمه احکامات ډېر په تفصیل سره بیان شوي دي. نو دا ټول احکامات الله تعالی په سوره فاتحه کې اجمالا بیان کړي دي. د دې وجې نه دا د ټول قرآن کریم خلاصه ده. او دغه کوم صورت چې ده په دې کې بنیادی او اهم مضامین دا ټول بیان شوي دي. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي وایي نبی علیه السلام به اول عبادت په پټه باندې کوو او دین او تبلیغ وال کار چې کوم دا به هم د په پټه باندې کوو. خو چې کله دا آیات را نازل سو فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، بیا په هغه نه بعد الله تعالی نبی علیه السلام ته دا حکم ورکړ چې ته په دا نه بعد عبادت او د تبلیغ کار دا بالکل په جوته کوه، د چا نه مه یېرېږه او په پټه باندې مه کوه. بیا هغه نه بعد نبی علیه السلام د تبلیغ کار او عبادت چې کوم دغه په جوته باندې شروع کو. بیا الله تعالی مخته دا خبره بیانوي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. دلته د یقین نه مراد مرګ ده. وایي ای پیغمبره تر څو پورې چې ته ژوندی وي د هغه وخته پورې ته د الله تعالی عبادت کوه چې څو پورې ته الله تعالی خپل ځان ته غوښتلی نه وي، د هغه وخته پورې ته عبادت کوه. دا ته وایي عبادت تکلیفي، په دا باندې اجر هم ستا او ثواب هم ملاویږي. او یو بل عبادت ته د قبر وال په حدیث مبارکه کې د ذکر موجود ده. په قبر چې کوم عبادت ته هغه ته وایي عبادت تلذذي، د خوند لپاره ده، هغه نه اجر شته او نه ثواب شته. نو د قرآن کریم دغه آیات د احادیث او د قبر چې کوم عبادت ته د خلاف کله هم نه ده.
دا صورت ورسو او مختبل صورت صورت نحل. نحل وای د ګمنه والی مچۍ ته، د شهد والی مچۍ ته وای. او په دې صورت کې د نحل د ګمنه د مچیو تذکره بیان شوې ده، د وجنه دغه صورت ته صورت نحل وای. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين. بیا الله تعالی دلته د انسان اصل او د انسان حقیقت دا بیان کړی ده. و انسان ماده وی ناپاکي بیکاره حقیری او د مرداري نطفه نه پیدا کړی ده، او بیا ماده ته د خبرو کولو صلاحیت ورکو او نور صلاحیتونه مو ورکړل. او دای بیا د یغه هغه ذات چې کوم دای د ناپاکي قطرې نه پیدا کړی ده، د یغه ذات خلاف بیا دای د یغ په ذات کې او د یغ په صفاتو کې بل څوک شریک کوي، او دای بیا جګړه هم کوي. دا تذکره الله تعالی بیان کړی ده. بیا مخکې الله تعالی په انسان باندې چې کوم انعامات کړي دي یغه تذکره هم بیان کړی ده. په دې کې یو انعام د زناور ده، څاروی ګډه. وای دا یو داسې څاروی ده چې د دینه تاسې ډیره زیاته فایده اخلي. د دې چې کومې وړۍ دي هغې نه تاسې ته کپړې جوړېږي، او یا تاسې اغوندئ، هغې باندې تاسې خپل ستر پټوئ، او ګرمي او د یخ ځان ته کپړې جوړېږي. او د دې چې کومه څرمن ده هغې نه تاسې کوټونه جوړوئ، موزې جوړوئ، او داسې بوټونه چپلې جوړوئ، دا هم تاسې ته په کار درځي. او داسې دا کوم څاروی چې د دې شودې کومه دي هغه تاسې ته په کار درځي. په دې باندې تاسې بوج هم اچولی شئ، وزن هم دې خوا دې خوا پرې وړلی شئ. او دا چې کله تاسې ذبح کوئ تاسې ته په خوراک هم په کار راځي، د دې غذا هم ده. نو په دې کې الله تعالی په یوه شي کې الله تعالی دومره زیات نعمتونه انسان ته ورکړي دي. د دې تذکره هم الله تعالی بیان کړې ده. بیا مخکې الله تعالی دا بیانوي، وایي ما تاسې ته اس، خچر او خر دا مې هم تاسو درکړي دي چې په دې باندې تاسې سوارلي کوئ، په دې باندې تاسې سامان وړئ، دا تاسو ته ډېر زیات سهولت درکوي. او بیا الله تعالی دا خبره بیانوي، ویخلق ما لا تعلمون. وایي د قرآن کریم په نازلولو نه بعد ډېر داسې شیزونه پیدا کېږي چې د هغو تاسو ته علم نشته. مثلا نن سبا دور کې چې کوم جدید ټکنالوژي ده، ګاډی شو، بس شو، یا داسې جهاز شو، یا ریل ګاډی شو، کشتۍ شوله، داسې شیزونه چې کوم دي هغه بیا د دغه آیات خلاف نه دي. دا د دغه آیات په مفهوم کې بالکل راځي، ځکه چې داسې شیزونه الله تعالی بیان کړي دي چې هغه به تاسو ته علم نه وي، وروسته به پیدا کېږي. او دا کوم وروسته چې څومره شیزونه پیدا کېږي جدید ټکنالوژي باندې، دا ټول د دغه آیات په مفهوم کې داخل دي. بیا چې کله د منکرینو نه دا سوال وشي چې الله تعالی په تاسې باندې څه شی را نازل کړي دي، بیا دی وایي چې څه شی نه را نازل کړي، هغه صرف کهانۍ دي، هسې کیسې دي، واقعات خبرې دي. بیا الله تعالی دا بیانوي، وایي دی به د قیامت ورځ باندې د خپل ګناه بوج هم اخلي، او د دې سره سره هغه کسان چې دی بغیر د علم نه ګمراه کړي دي، بیا د هغو کسانو بوج به هم دی اخلي. د دوی دنیا هم خرابه ده او د دوی آخرت هم خراب ده. او داسې به چې کله الله تعالی د مؤمنینو نه، د مسلمانانو نه دا سوال وکړي چې آیا الله تعالی په تاسې باندې څه شی را نازل کړي دي، بیا به دوی ورته وایي چې قالو خیره، الله تعالی خیر را نازل کړی ده. د خپل تقوا په رڼا کې به دوی دا جواب ورکړي، او بیا به الله تعالی دا فرمایي، وایي د دې لپاره په دنیا کې هم بهتري ده، خیر ده، او په آخرت کې هم د دوی لپاره کامیابي ده. بیا مخکې د منکرینو دغه یو سوال و، دوی دا ویل، وایي دا پیغمبر چې کومه ده دغه یو انسان او بشر نه ده پکار. دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت انکار کوو. د دوی د خیال مطابق دا خبره ده چې پیغمبر دا د انسان او بشر نه وي، بل څه شی دی. حالانکه الله تعالی دا خبره ورته بیانوي، وایي په رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې څومره پیغمبران راغلي دي هغه ټول انسانانو او بشرو، او داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم انسان ده او بشر ده. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي، دا د تقریر د دلیل هم ده، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وایي تاسې بیا د اهل علم نه دا خبرې پوښتنه وکړئ که تاسې چېرته نه پوهېږئ. دې نه تقلید ثابتېږي که یو سړی په یوه خبره باندې نه پوهېږي بیا ده ته پکار ده چې د اهل علم نه رجوع وکړي. د داسې سړي ته ورشي چې هغه سره علم وي د هغې مسلې د هغې خبرې، نو دا ته تقلید وایي. داسې تقلید خبره هم الله تعالی بیان کړې ده. بیا د مشرکینو یو ډېر غلط عادت و
د یو تذکره هم الله تعالی بیان کړی ده. وایي چې کله مشرکینو خواته به یو بچی پیدا شو نر، بیا به دوی خوشحالي اظهار کوو او ډولونه به والل، ډېر زیات په خوشحاله وو، خلکو باندې به فخر کوو چې زما بچی پیدا شوی دی. چې کله به د دې بچی پیدا شوله بیا په هغه وخت کې به د دوی مخونه تور شول او داسې به یې کول چې د خلکو مخ ته به نه شوی ورتلی، مخ به پټاوه همیشه او ځان به داسې ګاڼه لکه زه چې ذلیل یم او رسوا یم، او د دوی د مرګ منصوبې به هم جوړولې چې موږ په دې ذلت کې وخت تیر کړو یا دوی مړه کړو. الله تعالی ورته وایي الا ساء ما يحكمون، د دوی څومره غلطه فیصله ده دغه چې د خپل بچیانو باندې خوشحالېږي او بچی چې کوم دي د هغې قتل منصوبې جوړوي او د هغې په پیدا کولو باندې د شرمېږي، حالانکه د بچی پیدا کول دا د انسان لپاره رحمت ده. نو په کار ده چې داسې شي احترام وکړي، عزت وکړي. د الله تعالی رحمت ناقدري کول بیا په دغه باندې د انسان دنیا هم خرابېږي او آخرت هم خرابېږي. بیا الله تعالی د یو نعمت تذکره بیان کړې ده، دا مخته هم ذکر شوله چې څاروی ده، په دې کې وړی دي او د دې څرمن ده او د دې غوښه ده. داسې وایي په څاروي کې چې کومې شودې دي دا د څښایو د ګندګي او د وینې په منځ کې دي، دې باندې نه وینه اثر کوي او نه د هغه ګندګي بوی اثر پې کوي. دا بالکل شفاف او شفاف دي او د انسان د طاقت ذریعه هم جوړیږي. دا تاسیس کوي او دا د الله تعالی یو نعمت ده. نو دا خبره هم بیانوي چې دومره الله تعالی عجیبه نعمت تر کړی ده چې د دوو ګند شیزونو په منځ کې ده، خو تاسو ته بالکل الله تعالی هغه بالکل صفا درکوي. بیا الله تعالی یو بل نعمت بیان کړی ده، وایي دا د ګیمنه مچۍ، په دې کې د تاسو لپاره ډېرې زیاتې نشانیانې دي او دا د تاسو لپاره علاج هم ده. خو هلته چې کله تاسو د یو ډاکټر، د یو طبیب، د یو ماهر سړي په مشوره سره هغه تاسو استعمال کوي چې دا به کله استعمالوي او د تشي سره به استعمالوي، په کوم وخت کې به استعمالوي، بیا هلته دغه ډېر زیاته فایده ده. او په دې کې دا نشانیانې هم دي چې انسان د تدبیر زده کړي چې د ګیمنیو مچۍ چې کومه دي هغه څنګه تدبیر اختیاروي، څنګه کور جوړوي او بیا څنګه د دوی د تګ او د راتګ ځان ته لارې دي او بیا د دوی یو خپل حکومت ته څوک خلاف ورزي وکړي د هغه خلاف څرنګه کېږي. داسې وایي تاسې دغه ګیمنو د مچیو نه هم تاسې عبرت حاصل کړي. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي د غیب علم دا صرف ماته ده، د مانه بغیر د بل چاته د غیب علم نشته. مشرکین به نبی علیه الصلاة والسلام نه دا سوال کاوه د قیامت متعلق هغه ورځ کله را روانه ده. الله تعالی فرمایي وایي د هغې ورځې علم صرف ماته ده، د مانه بغیر بل هېڅ چاته علم نشته. نو دا یوه خبره دلته بله هم په ذهن کې کېنوئ، یو دا د غیب علم، یو دا اطلاع علی الغیب، یو دا وحی. ځان ته شی ده د غیب علم صرف الله تعالی ته ده، الله تعالی نه بغیر بل هیڅ چاته، نه پیغمبر ته، نه صحابي ته، نه عام امتی ته د غیب علم نشته. خو الله تعالی کله کله په نبی باندې د غیب القا وکړي، یا داسې وي چې نبی ته یوه وحی راوړي، یا داسې وي چې نبی د یوې خبرې نه مطلع کړي، هغه ته د یوې خبرې علم ورکړي. نو دا د نبی سره شته، خو براه راست د غیب علم دا د نبی سره نشته. بیا الله تعالی مخته د عرض اعمال ولا خبره بیانوي، وایي د قیامت پر ورځ به د هر امت نه یو کس د خلاف ګواهي ورکوي. په دوی کې به یو ګواه راپېښ کېږي چې هغه به د دوی ګواهي ورکوي. داسې نبي علیه الصلاة والسلام به هم راولي، هغه به هم ګواهي ورکوي چې کوم تیر امتونه دي په هغه کې کوم ګمراه خلک دي، کافر خلک دي، د هغه خلاف به ګواهي ورکوي، او کوم چې پیغمبران دي د هغو په حق کې به ګواهي ورکوي. او د دې نه یو قول دا مراد ده چې نبی علیه الصلاة والسلام په امت کې چې کوم امتیان نیک دي د هغو ګواهي به ورکوي، او کوم چې بد ګناهګار دي د هغو څرنګه ده د هغو دپاره به الله تعالی د هغه معافي غواړي د الله تعالی نه، د هغو د ګناهو معافي به ځینې غواړي. د چا نیک اعمال پیښ شي په هغه باندې الله تعالی شکر ادا کوي، نبی علیه السلام شکر ادا کوي. او که د چا بد اعمال به پیښ شي، نبی علیه الصلاة والسلام د هغه د ګناهو د الله تعالی نه معافي غواړي. نو داسې په هر امت کې به د دې پیغمبر چې کومه د آبادي دی ګواهي ورکوي، که نیکو د نیکو خلکو ګواهي به ورکوي او که بدو د هغو بدو خلکو ګواهي به ورکوي. دلته یو آیات ته په دغه آیات کې الله تعالی 3 شیزونه بیان کړي، ټوټل 6 شیزونه دي، وایي 3 شیزونه به تاسې کوئ او د 3 شیزونه به تاسې ځان بچ کوئ. دا تقریبا د ټول اسلام چې کومه ده دا خلاصه ده. اوله خبره خدا ده چې تاسې به انصاف کوئ،
دا په خپل معاملات کې هم دا شی راولي یو چې الله تعالی په قرآن کریم کې دا خبره بیان کړې چې ټول دین ټول اسلام خلاصت تقریبا دغه شپږ شیزونه چې درې شیزونه به کوئ او د درې نه به ځان منې کوئ. اول خدا د تاسې به انصاف کوئ، انصاف کدی مسلمان سره وي او کدی کافر سره وي، په هر معامله کې به تاسې انصاف کوئ. او دوم نمبر ده تاسې به ښه کار کوئ. او درم نمبر دا چې تاسې به د خپل رشتہ دار د خپلو ګاونډیانو خیال ساتئ، د دې حقوقو خیال به ساتئ. په دې باندې استاد محترم یو فایل لیکلی ده، په هغه کې د خپل رشتہ دار حقوق 10 حقوق د تذکره کړي دي، بیان کړي دي. نو هغې تفصیل دلته ضرورت نشته، خو اجمالا خلاصه درته بیانوم. او درې شیزونه دا داسې چې هغه به تاسې نه کوئ، یو د بېحیایي او یو د بدي ګناه غلط کار کول او یو د ظلم. د دې درې شیزونو نه بالکل ځان وساتئ، بیا به انسان د همیشه لپاره کامیابي. اخري خبره درته بیانوم، الله تعالی حکیم ذات ته او الله تعالی په خپل احکاماتو کې تبدیلي راولي. او داسې به مشرکینو د نبی علیه الصلاة والسلام نه دا سوال کوو، وای دا قرآن کریم دا د الله تعالی طرف نه ده، که چیرې د الله تعالی د طرف نه وای په دې احکاماتو کې به تبدیلي نه راتله، بلکې دا تا د ځان نه جوړ کړی ده. دوی به دا اعتراض کوو د نسخ په باره کې. بیا الله تعالی دا جواب ورکوي د قرآن کریم بالکل حق ده، رښتونی ده، دا ما نازل کړی ده د جبرائیل امین په ذریعه سره، او په دې کې بالکل دروغ نشته چې احکامات راځي هغه احکامات زه راولم د وخت او د حالاتو په مناسبت سره. بیا الله تعالی دا خبره بیان کړې ده، وایي په اسلام کې په ټولو نه اول 3 کسان شهیدان دي. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه مقدس او پاک یو ګیرو ده، یو جماعت ده چې الله تعالی د جنت زیری ورکړی ده. او داسې خبره ده چې کله انسان د داسې حالاتو سره مخامخ شي، نو بیا که چیرته دی زړه مطمئن وي، په زړه کې ایمان وي، خو په ظاهره دی د کفر کلمات وایي، بیا دا سړی کافر کیږي نه. نو 3 صحابه کرام دی، یو د عمار، یو د یاسر او یو د سمیه رضی الله تعالی عنهم. دا 3 صحابه کرام دي کافر چې کله دی ونیول، بیا په هغه وخت کې دا دی ته سوال ورکو، کافر ورته وایي تاسې داسې وکړئ چې کفر اختیار کړئ، اسلام پرېږدوئ، موږ به تاسې پرېږدو، او که چېرته اسلام تاسې نه پرېږدئ، کفر نه اختیاروئ، بیا به تاسې موږ قتل کړو. بیا داسې وشول چې یو دوه صحابه کرام یعنی یاسر او سمیه دغه په رخصت باندې عمل وکړو، رخصت باندې عمل نه وکړو بلکې عزیمت اختیار کړو. دوی ته دا هم اختیار و چې دی په ظاهره باندې کفر کلمه ویلې وای او په زړه کې خو هسې د دوی هم ایمان و، خو دوی به بچ شوي وای. دوی دا لار بیا هم نه کړی اختیار، بلکې عزیمت اختیار کړو. دوی انکار ورته وکړو چې موږ اسلام کله هم نه پرېږدو، د کفر کلمه نه وایي. به دوی داسې وکړل چې یاسر هغه یې شهید کړه او سمیه دغه یې هم شهیده کړله. او داسې عمار چې کوم صحابي و دغه په رخصت باندې عمل وکړو، د ده په زړه کې ایمان و، خو د کافرو مخ ته یې دا ظاهره کړله چې زه اسلام یې پرې ایښی ده. بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته دا خبره بیان کړله. نبي علیه السلام ورته وویل وایي که چېرته په زړه کې د ایمان وي، دا آیات را نازل شو، بیا په یغو که څوک تا په کلمه باندې د کفر په کلمه باندې مجبوروي، بیا دا سړی بیا هم نه کافر کېږي. بیا مخکې الله تعالی دا یوه خبره بیانوي، وایي اخري خبره درته کوم، وایي د دین د دعوت دا یوه طریقه هم تاسې په ذهن کې کېنوئ. وایي چې کله تاسې چاته دعوت ورکوئ، بیا به دا 3 طریقې استعمالوئ. اوله طریقه دا ده چې خبره کوئ په دلیل سره یې کوئ. او دوم نمبر خبره دا ده چې تاسې فضایل بیانوئ او ترغیب دا هم بیانوئ. او درم نمبر خبره دا ده که چېرته په دا باندې څه شبهات راشي، بیا د یغو شبهاتو د ختم کولو کوشش هم کوئ. په دلیل سره خبره بیانوئ، فضایل او ترغیب دا هم بیانوئ. او چې کله په دین باندې شبهات راشي، بیا د یغو شبهاتو د ختم کولو کوشش دا هم کوئ. دا د دین د دعوت یوه طریقه ده. الله تعالی دې موږ تاسې ته ایمان را نصیب کړي. الله تعالی دې موږ تاسې د کفر نه او د بېحیایۍ نه او د غلطو کارونو په حفاظت کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.